أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. په دې آیت کریمه چې سورۃ الحدید آیت نمبر 24 چې الله تعالی د بخیلانو یہ بخیل سړی تعریف کوي. اللہ تعالیٰ فرمائی الذین آغا خلق یبخلون چې اخپل لبخل نکار اخلی. بخل پښتو چې معنا ده چې د پیسو لګونې جای او دای او لګی نه په جان باندې لګی نه په بل مسلمان باندې لګی نه چاته قرضه ورکوي نه صدقې کوي او دغه بخل لواجه نه بیا زکات ورکولو اصلاحیت کمزوری سي. الله تعالی فرمایي چې یو خو په خپل باندې بخل کوي و یامرون الناس بالبخل خلکو ته د بخل والا مشوره ورکوي. دا یو اهم سوال ده چې دغه سړی نور خلکو ته د بخل مشوره ولې ورکوي. وای ځکه ورکوي چې که نور خلق په الله تعالی لارې چې پیسې خرج کی بیا خو د بې عزتي کېږي، بیا خو د ول هغه بخل ښکاره کېږي چې دا یې نه خرج کوي او د فلاني خرج کړی. بیا دا خلکو ته څه وتیایي چې ډېرې پیسې مه لګوه، لا خو دې زمن پاته دي، لوڼه دې پاته دي، کوزدې دي، وراګانې دي، لا خو دې په سر ډېرې کیسې روانې دي. خو دا بخل به دې بیا یوه ورځ جهنم ته ورسوي. دا هغه ګند بیماری ده چې سړی جهنم ته رسوي. الله تعالی فرمایي ومن یتوله اکا چوک مخ واړی دی الله تعالی په لارې چې پیسې نه لګوي، بیا دې دا خبر واروي فإن الله بشک الله تعالی هو الغنی بے نیازه ده. که لګوي اکه نه لګوي الله تعالی په ذات چې کمی بیشي نه راځي. او صرف دا نه چې دا الغنی ده، الحمید د چا تعریف کولو ته محتاج نه ده. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ای الله زه د تا هغسې تعریف نسه بیانولای چرانګې تا خپل جان وال خپله بیان کړی ده. مقصد چې څه؟ مقصد دا څه که الله په لارې چې پیسې لګول دي جان سره ښېګړه ده، که الله تعالی تعریف بړایي بیانول دي جان سره ښېګړه ده. موږ به هر سړی خپل ګریوان ته وګورو. موږ چوره له بخل نه کار اخیستی ده. یاره زکات چې ما باندې چوره راځي ما پرې کړی ده، عشر چې ما باندې چوره راځي ما باسلی ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي زکات نه ما سوا د مسلمان په مال چې نور څه شایسته دي صدقې دي خیراتونه دي ما کړي دي. که نه دی کړي
بیا الله تعالی فرمایي ومن يتول فإن الله هو الغني. بالکل چې ونه کې الله تعالی ته ضرورت نشته. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. دا چې کوم آیات ده دا به داسې ووایي چې د دې صورت انیچوړ ده. په دې آیات چې الله تعالی دوره صفا کلیر کټ خبره کوي چې خالی په لمانجو او د سو باندې به خلاص نسو. خلق چې د دین نافذولو وس لري نافذ نه کی لمونج روزه زکات په دې باندې خو غیر مسلم ته ته چنوي. صرف او صرف لچیش نه ډاریږي چې اسلامی کوم حدود دي سزاګانې دي جاری نسی که جاری سلې بیا خو به دا مسئلې سیخه ختم سی. دغه غټو غټو ته په مسلو چې خیر ده چې مسئلې یې بیا خیر ده چې مسئلې ختم سی بیا خودو کاروبار درېږي. مقصد ما ول دا ده چې موږ دین د مخصوصو عباداتو رسوماتو پورې محدود کړای ده. یعنی لمونج ده، روزه ده، حج ده، محفل قرات ده. چې کوم سودی کاروبار ده یا حرام خوری ده هغه ته موږ ور سوچ نه ده بلکې موږ دا عقیده جوړه ده چې بیا عمره ته لاړ څه په بهر شه خیر سي وای ورکی کړه چې خوندې به بیا راځي شي غنه راځي حج نه بیا چیرې مو دا خبرې نه دي اورېدلې چې دا څه ټیم تیر سلای ده چې په لکانو خلکو اجونه کړي دي یو ونه د قبول سلای. دا خبر چې بیا به زه عمره وکم بیا به حج وکم بیا به د حرام ورسره ختم کیږي. حرام خو دې سره نه ختمیږي. دا د هندوانو والا عقیده ده چې ګنګه چې ولم بیري دریا ګنګه چې وای بیا ټوله ګناه دي صفاسي داسې ورګډ سي دوه درې ساګانې پکې واخلي. تابع بل مسلمان وال حق والای تا باندې بچا کرزای کرزه بنور کوي امزکه بده په زور باندې وننی ولي بیا به ته وایي چې په عمرې به زه خلاصېږم په داسې عمرې باندې نه خلاصېږي. دا آیات چې سړی لږ کې په خلاص ذهن سره ووایي بیا به ده ته پته ولګېږي چې د پیغمبران الله تعالی چې شپرلی دي د قرآن پاک کې چې شپرلی ده. ما داسې خوښه ده چې په دې باندې به خبرې سبا وکړو ځکه چې نن دې ولې خبرې مکملې نسی. خو صرف دا خبره ذهن چې ونچو اول زه خپل جان ته وایم بیا بل ته چې موږ ته عملی زندگی چې دین خوان را کوي نه عملی زندگی چې لمونج خالی نه ده دین عملی زندگی چې موږ ته دین خوان نه را کوي. د یو ساده ز مثال درکوم بیا خبره بسته کوم. دا له پېښور په یو ایسچو دا خبره کړې وه چې ډول باجې به په ودو چې نه ایغه علاقې کومه ایمنه و فیمیل و هغه سره د په زرانو خلک وروتلي و چې دا چې وایي دا د چرنګي خبرو کنه ډول خو به موږ وایو ګډ وډ به ته غرزو دا یو وډوکا ایسې چوګي دا خبره کړې و دوه رکه طرف سرګای
بیا ایغه زیلې وال ایغه حلقې وال امینې ورته په سر وه نوره پسې شاته و چې دا ته څه وایي دماغ دې خراب دی نو یو دغسې ترجیحات مو دغسې دي خو الله تعالی په د آنے والے آیات چې صفا خبر ته کوي چې قرآن ما دې پر اندر نازل کړه چې محفل قرات پي او په یوې سبا لس آیاتونه وایي الله بیا په سرو زرو په هغه باندې ولیکي بیا هلته مکې چې چیږدي وایي په سپڼسي باندې کړ دا قرآن مجید یو ښځې ولیکه سعودي عرب میوزیم چې چیښ دا خو یو نه چې 5 لکه ولیکي روپۍ فایده نشته چې عمل دی نه دا واړه اسې د شیطان دوکې دي چې د کومې مشته میلاو دي چې یو پیسې ابا جان سره لاس کسان بونجي دا به بیا زه هلته تر شوم چې دا لاس به بونجي که دا به خپله غریب په عذابي فضایل برکات ارشي شولسته خو د شاید دغه پرده نه د شاید دې پرده چې عملین زندگی چې موږ نافذ کو چیرې الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کی خبره به ان شاء الله به سبا کو اللهم امين دعاګانې وکړو ګرمي ده یا الله دا ګرمي په خپل فضل او کرم سره په سړدي باندې بدله کړي یا الله ټول مسافر ته خیر کړي چور مردگان سره دي مغفرت تامه نصیب کړي ټول بیمارانو ته شفای کامله او عاجله نصیب کړي قرآن پاک احکامات حضرت حبیب طریقې موږ ته عملی زندگی چې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله